یوه مسله دا دی چې ایمو ډېر داسې کسان دي چې هغه مزدورۍ کوي. مزدورۍ وجې نه بیا هغوی روژه نشي ساتلی یا روژه خوري، تکلیف دی ورته. خدای رحم وکړه ایمو جوانانو باندې. بهرحال ځنه جوانان بهر ملکو ته لاړل، مزدورۍ، پیسه، ایجوکیشن، تعلیم هم. خو ځنه کسانو بهر ملکو کې ځنه شونه هم زده کړل. هغه داسې ځنه ملکو کې داسې دي چې هغوی روژې دوره احترام نه ساتي یا روژه خوري. مثلا زه به صفا مثال در کوم، ایران، عراق کې ځنه ځایو کې شته داسې چې هغه ځای کې کارخانو کې، کمپنیو کې یا نورو ځنه ځایو کې هغه بالاخره اینو والا جوانانو هم دا ته نه زده کړل چې بس څوک روژه خوري تیا خوره. یوې کمپنۍ کې هم نور کسان روژه خوري، کمپنۍ مالک دی ماته چې روژه به خوري، بس یا الله بس چونکې کمپنۍ مالک ورته وویله زه یا خورم. لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق. چې کله خدای معصیت کیږي ته هغه مخلوق، هغه بنده اطاعت نشي کولی. حتی پلار مور اطاعت به نه کوي چې کوم ځای کې خدای معصیت و ګناه وي. نو ته څنګه یوې کمپنۍ کې مثلا کمپنۍ مالک وجې نه یوه روژه خوري، نو یاد وساته دا روژه ته خوړی نشي، جایزه نه دی درته. څه مزدورۍ وجې نه ته یې چې زه مجبور یم دا روژه زه خورم، ټیک نه دی ده. که و د خوړه کفاره دی در باندې. 60 یو غلام به زه دی که نه وي، کم از کم 60 دن روژه به ساتي، چې هغه کې 31 دن مسلسل روژه دی. هغه نشي کوی 60 مسکینانو ته به طعام و مړۍ ورکوي. که صحیح داسې حکم دی. ځکه خامخا مجبور یې دلته شرع داسې علما داسې مجتهدین داسې یی چې دا کار روژې میاشتې کې بدل کا. کار سخت دی، بل چی ته لاړ شه، بلې کمپنۍ ته بل کار اختیار کا. روژې میاشتې کې هلکه پلکه آسان کار وکړه تا دا څه کارا وکړي، روژه یا وساتي. نوي دا نشي کوی، مجبور یې بیا یوې میاشتې روژې میاشتې قرضه راواخله. ټول کال خو قرضې راخیستی شي، کم از کم روژې دپاره قرضه راوخه. غټ کار روژه دی چې روژه سر ته ورسوي. قرضه راوخه، روژې میاشته قرضې سوه چلیږه، روژه سر ته ورسوه، روژه مه خوره او هغه نه بعد څه کومه دی خپله قرضه لنډه کړه، دوباره همغه کار دوباره جایم که. که دا صورتونه دلته ممکن نه دي بیا به هم روژه ساتي. مغه کار دی وکړه، ساخ ویلې نه دی وکړه، خپله روژه ساته. کومې ورځې روژې کې تکلیف درته جوړ شو، زحمت زیات شو، مثال کې طور پر روژه د سر ته نه شوه رسوی، هغې ورځې که چیرې الویدې مثال غورځېدې بیا روژه اجازه ده درته وخوره او بیا یې قضا وکړئ. یو صلوات وسلم محمد